هسې ملګرو دې تصویر ته لږ په غور سره وګورئ که نه. ما ډېر کوشش وکړو خو ما ته پته ونه لګېدله چې دا تصویر دی خو د یو پښتنې مور دی، خو چې دا د لرې پښتونخوا دی او که د برې پښتونخوا دی په دې پوه نه شومه. خو زه به هر حال یو څو خبرې تاسو سره کوم د تصویر متعلق چې دغه مورکۍ ناسته ده دا هندوانې یو څو مخې ته پرتې دي لګیا دی خرڅوي یې. ما ځان سره سوچ کولو ما ویل هسې یاره دا مورکۍ د پښتنه مور چې په کوم کلي کې اوسېږي په دغه کلي کې خو به حاجیان هم ډېر زیات وي، په دغه کلي کې خو به د مال حال والا خانان به هم ډېر زیات وي. هسې که دغه وخت کې دغه حاجیان د دغه کلي او دغه خانان زما دا ویډیو ګوري نو دوی ته زه وایم چې اول خو د حاجیانو صاحبانو ته وایم چې ستاسو دا حجونه عمرې هسې ځان مه ستړی کوئ، دا الله رب العزت نه قبلوي، دا یاد وساتئ. دا زما د طرف نه دا فتوا ځان سره واخلئ ښه. بیا راولئ مقابل کې کم مفتي او کم دغه تاسو سره یې رایولئ. دغه کال په کال عمرې او حجونه چې تاسو کوئ دا هسې بس هسې ځان له وقت ضایع کوئ ښه. دویم دا کم خانان مانان چې د دغه کلي دي که نه چې ډېر په مزو کې به وخت تېروي او ډېر په نوو نوو ګاډو کې غټو غټو ګاډو کې به دوی ګرځي. دوی ته زه وایم دا کم مال چې تاسو سره دی که نه دا مال دا مه وایئ چې دا به ستاسو ګټلی دا ستاسو دی او ستاسو بچي به په دې باندې مزې کوي. د ذرې ذرې د روپۍ حساب به در سره الله رب العزت کوي ښه. دا یاد وساتئ. ځان به د قارون په اولاد کې نه راولئ چې تاسو الله رب العزت ما حال در کړی دی او بس دا به هم ستاسو وي. قارون ته موسی علیه السلام وایي په دې خپل مال کې زکات ورکړه. قارون ورته وایي دا مال خو ما په خپله ګټلی دی او دا خو زما خپل مال دی او په دې کې ستا د نعوذ بالله ستا د رب څه کار دی چې په دې کې زه زکاتونه ورکوم، دا خو زما خپل مال دی. نو تاسو ځانه د قارون اولاد مه جوړوئ ښه چې غریبانان به په داسې حالاتو کې غریبانان به د یو نوړۍ روټۍ ته حیران او تاسو به وایئ چې دا مال خو زموږ مال دی او په دې کې مونږ د زکات او د خیرات او د صدقې او د غریب د حق به مونږ څه کوو یا سله به یې ورکوو که نه. خو ځه یو وخت داسې را روان دی چې الله ته به پیش کېږئ او په دغه خپلو مالونو باندې به انشاءالله العظیم د قارون سره پراته یې بیا یو ځای. دا خبرې ډېرې د درد نه کومه ښه. او شته ډېر مال حل والا شته د الله والا چې هغې پکې د الله حصه کوي او د الله د غریبو بندګانو حصه کوي، شته ډېر شته دی. خو د تصویر ما ته ډېر تکلیف راکړو، ډېر د زړه د درد نه دا خبرې کوم ښه. د عمرو والا حاجیانو صاحبانو ته چې دی خپه یې په ځمکه باندې نه لګي هر وخت په اسمان کې ګرځي، دې ته زه یو واقعه د عبدالله ابن مبارک رحمه الله پیش کوم، تاسو هم را سره واورئ او یقینا ډډه مې والده دا دی پروت یم ښه. ستړی یم ډېر زیات، مدرسې نه راغلم، تصویر مې د نظر نه تیر شو او ضروري مې وګڼل ما چې په دې باندې خبرې ونه کړم زما خو به حالات ډېر زیات خراب شي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله د خپلې زمانې یو ډېر لوی ولی او بزرګ او محدث یو ډېر لوی عالم و. د اراده وکړه حج ته روان شو. روان دی سفر جاری دی. پخوا خو داسې و چې جازما سیسټم نه و، په اس یا په اوښ باندې به خپل خوراکي چې څومره مواد دی ځکه تر میاشتو پورې به سفرونه و که نه، نو چې څومره سامان وغیره د دې لګېدل هغه ټولې ځان سره واغوستل، پیسې میسې او خوراکونه او یو شی بل شی اشیایي ضرورت دا ټولې ځان سره واغوستل روان شو. سفر کوي لګیا دی په یو کلي باندې تېرېږي، په یوه لاره باندې ویې کتل چې یوه ښځه ده او په ډیران باندې ناسته ده. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې په نظر ور پرېوتو نو هغه داسې سلو شو ورته چې یاره دا ښځه په دې ډیران باندې څه کوي. اوس ښځې عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه دی لیدلی، خو عبدالله ابن مبارک رحمه الله د ښځې ته ګوري او دا ښځه لګیا ده په دې ډیران باندې یو مړ خر پروت دی. د الله بندګانو یو خو بیټې کالونه مه کوئ، د کالونو نه ډېر زیات تنګ یم. نو په دې ډیران باندې مړ خر پروت دی او دا ښځه لګیا ده، یو خانکۍ ورسره دی، د دې خره نه غوښې راشلی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې په دې خر باندې او په دې ښځه باندې نظر پرېوتو نو ډېر زیات حیران شو او راکوز شو، د دې خپلې سورلۍ نه د دې خپل اس وغیره نه راکوز شو. د ښځې طرف ته ور روان شو او ورته وایي چې ای تورسرې، ای زنانه دا ته کیسه په ډیران باندې ناست یې او د مردار خره نه غوښې شلی لګیا یې. نو هغه زنانه ورته وایي چې داسې کار وکړه چې خپله لار نیسه او زما په کار کې کار مه ساته. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وایي چې څنګه کار کې کار مه ساته.
ما درنه پوښتنه وکړه ته په دې مردار خره کې لګې غوښې تشلې دا څه دپاره؟ ورته وایي په زړه کې مې ګوتې مه وهه، په زخمونو راله مالګې مه دوړوه، د الله بنده زه خپله لار نیسه وځه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته ووایي تر کومې درې چې راته حل نه وي ویلی یو قدم به مخکې لاړ نه شم. زنانه ورته وایي نو غوږ شه چې نه ځې او ضد کې نو غوږ شه. خاوند مې وی وفات دی، خاوند مې نشته او په کور کې مې لوریانې دي، واړه واړه بچي مې دي، د ګټې وټې هېڅوک نشته. غالبا ورته وایي چې تقریبا هفته 4-5 ورځې وشوې چې زما بچو چېرته خوراک نه دی لیدلی، خوراک یې نه دی کړی. نو نن راته بچو ویلي چې مورې که نن دې خوراک را نه وړو نو موږ به د لوږې مړه شو. وایي زه راووتلمه هېڅ داسې په لاس رانغله، نو په دې ډیران باندې مې مړ خر ولیدو، د دې نه غوښې شلوم او د شریعت دا مسله راته رامخې ته شو چې د نهارې او د لوږې په حالت کې چې حالات دې خراب شي نو مرداره هم خوړی شي. لهذا نن خپلو بچو ته مرداره وړمه چې د لوږې نه بچ شي. عبدالله بن مبارک رحمه الله ډېر زیات خفه شو او دا خپله سورلي راتاو کړه، ښځې خانکۍ ډک کړو د غوښو نه چې کله سر ته اوچتئ نو عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي چې دا خانک به ته نه اوچتې، دا به زه د خپل سر ته اوچتوم. د زمانې امام د زمانې محدث عبدالله بن مبارک رحمه الله د دغې مردارې غوښې خانک اوچت کو، خپل سر باندې روان کړی او چې کله د دې زنانه کور ته ور مخامخ شو نو د دغې زنانه دا بچي چې و په دې دروازه کې ولاړو چې ویې لیدل چې غوښې را روانې دي نو ډېر زیات خوشحاله شو. مور ته ورته غاړې وته چې مورې تا نن موږ ته غوښه راوړه. عبدالله بن مبارک رحمه الله چې دا حالات وکتل حج په ځای پرېښودو، ورته وایي حج خدا دی، اصل حج خدا دی چې زه دلته کې دا د دې بچو خېټې مړې کم، دې بچو ته زه خوراک ورکم، اصل حج خدا دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله مردارې غوښې لرې کړې، د بچو سره جوړ په خیر ملاقات وکړو، د بچو سره ملاقات وکړو چې څومره سامانونه د حج خوراکي مواد او نغدې پیسې وې ټولې راواغستې، د ښځې ته یې حواله کړې، ورته ویل چې په دې باندې د خپلو بچو پرورش کوه او دا ټول هر څه چې دي دا واله. بچو یې لاس اوچت کو خو تاریخي دعا یې وکړه او داسې دعا یې وکړه چې ډېره ناشنا دعا یې وکړه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هر څه ورته حواله کړه او را روان شو. کلي ته راغی، خلک را روان دي چې د زمانې امام د حج نه راغلی دی او مبارکۍ له ورشو. عبدالله ابن مبارک رحمه الله حیران دی چې خدای پاک خلک مبارکۍ ته را روان دي او ما حج کم ځای کې کړی، ما خو ټول هر سال ته کې پرېښوده. په دې کې د کلي څه کسانو څه ملګري دوستانو هغه ملاقات ته راغله او کېناستل ورسره. دی اوس وایي چې زه به دې ته څه وایم ځکه هغې یو ځای تیار شوي حج لپاره او ورسره کېناستل، ګپ شپ، مبارکي وشوه. دی اوس وایي چې خدای پاک حج مې کړی نه دی او دې راغله مبارکۍ ته. ډېر حیران شو چې ځکه هغه ملګري هم حج ته تلي وو، د کلي یا د تعلق متعلقین چې څومره وو هغې ورته راغله، ورته وایي چې ای عبدالله پلاني ځای کې چې ولاړو دا ګپ هم لګولی او دا هم خوراک کړی او دا هم پلاني ځای کې دا عبادت کړی او پلاني ځای کې دا پلاني ځای کې دا، او ورته وایي ای د الله بنده تاسو ما پورې ولې خندا کوئ؟ دا د کلي خلک دي، دې ته خو پته نشته، تاسو ته خو پته ده چې زه حج ته نه یم تللی او تاسو بیا هم ما سره دا خبرې کوئ. او ورته وایي دا ته څنګه خبرې کوې؟ ولې ته موږ سره په پلاني ځای کې یو ځای وې، په پلاني ځای کې یو ځای وې، په پلاني ځای کې یو ځای وې، په مینا کې یو ځای و، په مزدلفه کې یو ځای و، دا ټولې قصې ورته وکړې. عبدالله بن مبارک رحمه الله د دغې خلکو سره ډېر بحث وکړو، ډېر لرې سره لاړه او ورته وایي ما حج نه دی کړی، حج ته نه یم تللی او تاسو ما ته وایي چې هلته و دلته و، تاسو ولې ما پورې خندا کوئ، ما تنګوئ؟ خو په دې بحث کې دغه ملګري لاړل. عبدالله ابن مبارک رحمه الله وده شو، خوب ګوري، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راغی، ورته فرمایي چې ای عبدالله، ورته وایي عبدالله ولې خفه یې، څه مسله ده؟ ملګرو سره دې نن ډېر بحث کړی، څه مسله ده؟ او ورته وایي یا رسول الله زما دا ملګري دي، ما حج نه دی کړی، زه حج ته نه یم تللی او دوی ما ته راغلي و، ما ته وایي چې داسې وغسې. او ورته وایي چې عبدالله ستا د ملګري په حقه دي، ستا د ملګري صحیح وي. عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه صحیح وي، څه خبره ده، ما ته خو معلومات نشته. او ورته وایي څه وخت چې تا
د دغې تورسرې سره تعاون وکړو، د هغې بچو ته د خوراک ورکړو، د حج چې څومره سامان پیسې خوراک و ته هغې ته حواله کړو، ته را روان شي. په دغه وخت الله رب العزت ستا همشکل ستا په شکل یو فرشته پیدا کړه او هغې ستا په ځای حج وکړو او دغه فرشته به تر قیامته پورې حجونه کوي، د دې ثواب به الله رب العزت تا ته درکوي. لہذا دا فرشته ستا په شکل ده او حجونه کوي او ستا د ملګرو سره هغه ګرځېدله را ګرځېدله خبرې اترې، نو ستا ملګري په حقه دي او دا فرشته به تا ته تر قیامته پورې حجونه کوي. مسلمانانو ورونو، حج دا نه وایم چې حج مه کوئ، حج فرض دی، د اسلام رکن دی، خو د حج سره سره بیا ګوره ډېر حجونه زموږ او ستاسو په محلو کې د خپلو غریبانانو ګاونډیانو خبر اخلئ. قسم دی ډېر داسې خلک زموږ او ستاسو په ګاونډ کې اوسېږي چې هغې خو د خپلې حیا د وجې نه څه نشي ویلی، خو هغې د یو ټیم خوراک ته حیراني. دا خبرې مې ډېرې د زړه د درد نه وکړې، کومو ملګرو ته په دې باندې چې د دلازاري شوي، خفګان ورته رسېدلی، نو هغې نه زه بخښنه غواړم، ځکه زندگی چې دی دا ډېره مختصر ده، دنیا فانی ده، دا زندگی فانی ده، تلونکي یو. نو لحاظه زما په خبرو باندې خفه کېږئ مه، خو دې تصویر انتهایي زه دردمند کړم، ډېرې خفه کړم، ځکه مې دغه یو څو خبرې ستاسو مخې ته کېښودلې. لہذا د خبرو مقصد مې دا دی چې د خپلو ګاونډیانو د غریبو خلکو خبر اخلئ. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.